دا درجي بدي تراشي فإن قلت تتفسوال كيوه نعم بس نمسك سونيس كيوه ايش كده ماشي جميل كتاب زمان كده كتاب دور براتي بدي ايه سو اشتغل بني هنا ده مو بس جو واحد كده الجميل بكير بالسلس الجميل شوف كتير صور كان قلت قبل جعبان والفازي خلق زنا كل الجميل كده بالكلفة هو نزيد ده فادش ولا سكزان زي الشيء يعني التفكير الجميل وزعما ضد زنا كل ده كله وصول جي فين قلت قبل جعبان والفازي بأزاء بعض آخر ايه تمام ده سؤالكم ده اسم وزا دفارة ده سيدوني فعل وزا دفارة ده الزربلة او حرف وزا دفارة ده شيء جميل وتاخد كلمة دي قرأ وجه لفظ وزع ولفظ وزع لمعنى لفظ وزع لمعنى مفرد وده لفظ وزع لمعنى ده او ده اسم وزع ده لمعنى ده كمان لفظ ده لفظ ده وزع لللفظ او تستفاد ده اسم وفعل وحرف ده كلمه ده كمان تقول كلمه اقسام ايه الشيء موجود ده كل اقسام موجوده شيء مثال ده حيوان موجود ده البشاكي موجود ده بشاكي الانسان والبقره والفرس موجود ده اقسام حيوان كلمه موجوده البشاكي موجوده اسم وفعل علم موجود ده يا اخويا تصور ده تستثمر الشيء ده حقوق بشاكي اقسام وده اقسام شيء ده شيء وجودي يا اخي ده اقسام ده وجود التفصيلي ده مقسم ده صحيح وجود التفصيلي ده مقسم ده اقسام ده كلمه استاذ يجي اسم ده فعل ده حرف بس ده وجود التفصيلي ده كلمه علم اسم ده وفعل ده وصدق علم ده اسم ده ده تصور ده وبل صدق ده التصور التصديق وجود التفصيلي ده شارع علم علم جو بدل لك دي كم يجي والتصور التصديق معناه بل مش ده مش نعم اعراب مسوق اسمه ده رفع ونسب وجد الرفع ونسب جروه او اعرابه يوشد اعراب شو ايه اجمال له وسوق لا مدخل بالنشتة رفع ونسب جنا على بالنشتة وده اقسام وجود التفصيلي للشيء وده كلمه هم دغوا كان اسم فعل حرف او يولم ده استا تعريف لنا ده كلمه تعريف پکار ده چې په هر حق قسم باندې صحیح او دې په یو قسم نه ساتي ځکه دا وایي چې کلمه چا ده وایي یو لفظ دی چې ځان معنی نه په اسم ده په فعل ده حق ده دا ځان معنی دی ګوزال لفظین را لې په کې ہوتے ويقول جي قد جامعه فين قلت كتب السؤال كيف هو قد وزع بعض الألفاظ زمرة اسم فعل حرف بأجزاء بعض آخر ومقابل بعض نور ألفاظك نور شاكل فكيف يصدق عليه أنه وزع لمعنى دا کوغین دا ټکی وزي څنګه لمعنى تاویل او پیغدار چاغلی معنی نه دی لفظین دی را لې پکې کې وتی چې دند پکې پریوته قلنا دو جوابونه دي څه جوابونه دي اول جواب وی ورته معنا انسان پور معنا څه ته وي ما هر شيء يتعلق به القصد استا قصد غير مطابق او دا ما بیا دې ځان لفظ یو کوسي خبرې نه معنی ما دې څه دا چې لفظ کلمه اراده کو دا لفظ د اسمون زید دغه زید ځان دې لفظ کار شه دې نه کوم دا لفظ د اسمون زما قصد د لفظ د اسمون نه ده او قصد چې بچا پر متعلق جوړه سي معنی شو کنه
ځان پوهېږه معنا څه ما يتعلق به ده لفظ دی اسمونه ستا قصد په چا باندې زید امر پکې دا تیار دی فضربه د فعل څه کوي ضربه يضربه څه شي سمع دا تیار دی کنه یو جواب ده كل شيء ما يتعلق به القصد هو اهم او ده ما يتعلق اهم ده يعني يكون لفظا أو غيره او غيره ولا جاي فين قلت ده يقول سؤال قالوا رجع دي ماذا بقول ايه جملة كلام خبر قضية مثل ده هو شيء اوري کنه دا جملتون د چا لپاره راځي د زید قائم لپاره زید دا جملتون خو دا سره دا اوس کلمه چاته وي موزعات لفظ موزعات لمعنى المفرد لمعنى دا جملتون ده کنه او شی ده اوري دا مفردين د چې موږ مفردين د صفت د لفظون ګرځو یا دا مفردين چې موږ وایو صفت د معنا ګرځو هغه او مفرد چاته وي چې جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې نه کوي نو دلته د جیم د په زید دلالت کوي او دا میم چې کوم دی په قائمون دلالت کوي نو مفرد نشو خبر ځان درته نو دا جمله ترخو کلمه شو کلمه ولې شو خبر ځان درته ورته ځان په خبره باندې ټول ورسول د بل شانته وصل ځان په چې دا جمله دا کلمه ده مثلا كلمة حتى كلمه چاته ما وزع لمعنى نو زيد قائم معناه خو شو خير معناه دا شي شي اگر چې الفاظ ما يتعلق به وما يتعلق ما يتعلق بالقصد فيو په هدا یو بل خبره ته کې تایید چې دا معنا به سي مفرد دی او دا معنا چې دا معنا دا مفرد بلا مرکبه ليش حالانکه جمله سره قطعي تور باندې سره كلمة نه کلمه وصل ځان په وګړه سمه ته وایي ها لفظ چا جملة كلمه ده او تعريف كلمه بولنا صادق نه استغنانين خیر ده کو دا لفظ وو او تا ما دلته کار آسان کو بلا معنا مراد ما تعلق بال د لفظ د جملې نه زما دې مقصود یا د لفظ د کلام نه د خبر نه زما دې مقصود صحیح شو ولیکن چې معنا خو شو خیر ده وڅو مفرد نشو دا معنا به مقید کړه اصل معنا چې مفرد ده او دا معنا مفرد ده کدا معنا مرکبه ليش نو دا څه غړ غړ سترګې څه لري تر زید جدا نه او دا قیمون جدا نه معنا خو شو وده مفرد ده مرکبه ده جو جزئي نه ده دې هم جواب کوي دا سوال ته ګوره فإن قيل قد وزع بعض الكلمات المفردة كلمة مفردة برسو جملة كانت شو بأزاء الألفاظ المركبة مقابلة شاكي الفاظ لازم مركب سوكي كتزيد المركب لازم السوكي بأزاء الألفاظ المركبة كلفظ الجملة أول خبر يا كلام يا جملة يا قضية فكيف يكون موضوعا لمفرده ده موضوع مفرد ولا مركب ده مركب ده بقى الاثنين غير مركب أوي من شك فقد شك بقى هو شيء انقلب يعني قلنا ده رسمي وشامبيون والله ما زمان كانوا رفاساتي وزن توجي اصل ده اتواب ده وزن ما فيك خبزان توجي كل ده زيد وقائمون مره تسوي ده معناه خدا ما يدري خدا خو مفردين لا زګه مرکب یږي ګوره یو د دې لاندې معنا
یو دا په خپل معنا ده د جمله المتعارف څه ده خپل معنا چې دا چې زدته نسبت کوم له د دې زید قائم د پاره د نسبت نسبة الى الفوق ونسبة صوب تحت نسبة الى التحت صوب ده زید خپل معنا صوب ده ذات مشخصة او د قانون معنا سره ذات من له القيام څنګه هغه بیا د دې معنا او با دا په خپل معنا د چا شو بره لفظ جمله نو دې لپاره څو جهات توجه یو جهات فوقاني یو جهات تحتاني چې نو چې زه دا چې ګوره چې بره ته وګورم نو دا معنا ده چې کته ته وګورم دا لفظ ده غیر لفظ نه دی له وزن دی او الفاظ دې تکلم من دونه اوجه نو دې چې بره ته وګورم نو دې معنا ده خو مفرده ده ولې معنا مفرد معنا ده معنا مفرده هغه ته وایي چې دا غیر لپاره کوم لفظ دې د صفت د حال متعلقه وي چې دا غیر لپاره کوم لفظ وځي دا غیر جز د دې په جز دلالت نه کوي نو د جملتون اجزا کوي جین مين د جین په دې زیدونه او دغه په دې قانون دلالت کوي کوي دا معنا مفرده شو که معنا مرکبه شو معنا مفرده شو مفرده ولې شو مرکبه کړه چې د دې لپاره کوم لفظ دی دا غیر اجزا کوم جین په زیدون دلالت کوله وای او څوک میم پر قائمون دلالت کوله د جز د دې لپاره چې کوم لفظ دی دا غیر اجزا د دې په اجزا دلالت کوله دا معنا بګاو معنا و نو د شته دا معنا کوم شو مفرده شو معنا مفرد شو معنا مفردين ودا معنا مفرد کنه ته توګه کړی چې دا ګوره په بل لحاظ سره د دې لاندې بل معنا ده او خپل معنا سره دا لفظ دا یو لفظ دی او د دې جز دا جز ځان په دې جز دلالت کوي او دا جز نو لفظ مرکب دی لفظ سره بس لاندې خپل بل جهه سره خپل معنی ته نو دې دا هغه ته وګورئ دا لفظ سره دا هغه ته وکتل او معنا دوی دا هغه په وجه معنا ده په هغه باندې هغه لفظ دالله لفظ تعلم او دا چې مدل ده نه چا ده مدل ده نه چا ده جمله او دا په هغه تقدیر یاد ساته چې وضع د چا د الفاظ او د پاره د چي د جزئیات دا یو بل جنگ ده دا جنگ به تاسو دا د تفصیلی جنگ بل دی چې جی لکه اسمون شو دا وضع د پاره د جزئیات ده یعنی زید امر جزئیات کنه دا د مفهوم کلی د پاره وضع دا ټول خبره په دې تقدیر روانه ده چې دا وضع د پاره د چا د اسمون وضع د فعلون وضع د حرفون وضع د جملتون دا جزئیات له وضع متأخرین وایي چې دا چا له وضع دي جزئیات ده متقدمین د دې نه وچ انکار کوي هغه د جزئیات نه دی وضع دا چا یو مفهوم کلی له وضع دي اسمون د چا لپاره وضع ده مفهوم کلی څه ده ما دل على معنى في نفسه او غير مقترنين بعهد السوق دا بیا د متقدمینو مذهب دی دا زه چې نن دا جوابونه کوم او غلی ما په کوم مذهب باندې زه روان یم متأخرین دا اسمون ده که فعلون ده که حرفون ده که څوک ده جملتون ده دا چا لپاره وضعوي جزئیات نو هغه ځای ما تسلیم کړو چې دا فعل د وزن ضربه ده باندې جزئیات او نو دا په مذهب ته چا متأخر تللی ما دا شته دواړه جوابونه دا په تور د چاري د متأخرینو دي او کاری وسته څنګه وسته ته چې دوه کړې قد غرك يا الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك اے انسان ما غرك بربك الكريم هغه مهربان رب باندې چې په توګه کې واشه تاسو احسانات کړی دي خوش او ته چې کوم دین خپل صورت در او ته بیا هم ته چې کوم دین فتشي ما غرك ما أي شيء غرك وقعك أوقعك فيه سو بتوقيك واشوري دلتا تبقى توقيك تشي واشوري نسبة إلى التحت لا لاندي قدك تلد لاندي مركب ده او په دې په نشوي چې دې کته ته مګوره چاته ګوره خورته ګوره
دې د کته سر سکاره چې دا دې ولا لفظ کو او دا دې ولا معنا کا کته مګورا ګورا ګرځه دا ګوري ځکه چې کوم دې نو لفظ ولا غوځه کو او بیا کته کته لګي برابر سر پورته کا چې دې شاته دې ځان سره واچو دې کړه سر برابر اچھا کوم څه ورته کوو کیته دا معنا مفرد یعنی چې د دې لپاره کوم لفظ وګړي دا اجزا د دې په اجزا او دلالت نه کوي دا خو معنا مفرد شو مطابق او دا وران چاکو دماغ ولا خراب چاکو دا فرق نه کو او دا کته توقف کته مګورو دې فرق نو قلنا دا جواب دا چې هذه الالفاظ انا ولا جاده ملاسه ما يجي هذه الفاظ واپس لګي د جمله دا الفاظ چې دا نه کوم الفاظ زید الفاظ وجودا جوړي نو یو ده او د جنرال طالبانو لګي دي اقو ولا غوقا یو افسوس طالبانو څه سره کوم هذه الفاظ چدو زید الفاظ ناجي لاندې دي کنه چې کوم الفاظ موضوع لهذا ده بس شادي ده الفاظ وإن كانت بالقياس أقرب بالقياس سرجاتا لا معانيها كم معني؟ ده معناه ده زيت سر ده معناه ده سر شاقيته يقولي مركبة ده مركب تكن أول مركب شاتو لفظ مركب جزء ده لفظ ده جزء ده لفظ ده جزء ده او دا بخپل معنی لري دا بل جزء ده بخپل معنی جزء ده لفظ جزء معنی کیده مرکب نشو دا ګرځي مرکب دي لكنها بالقياس لكن دق زيد قائم دق الفاظ فقياس الجاده الفاظ الى الفاظها الموضوعه بأزائها هذا الفاظ تدين وزشي هذا سوق دي الفاظ بردين وزشي جمله كلام اسري اغه ته جو ګوري مفرده ده سري ولا مفرد جزء ده لفظ ګوره دې ګوره چې د دې لپاره کوم الفاظ وځي څو دا هغه شی چې دې لپاره کوم لفظ وځي دا هغه زاد دې په اجزاء دلالت نه کوي تعریف ماتوي چې دې شو لونه دا معنا مفرده چې د دې اجزاء برد الفاظ په اجزاء باندې دلالت کوي نو مې د دلالت کته معنا کوي برکه دلالت صفت د لفظ دغه معنا ده څه وایي دا صفت به حال سره د دې د پاج کوم لفظ وځي دا غي اجزاء د دې په اجزاء دلالت چې نه کوي دا معنا مفرد شو کوم مرکب شو مفرد شو نو ټیک دی اجيبه دا قد اجيبه سمته دا پر جوابونه دا په مذهب کوم تاخير نو مذهب سری چې د دې څو خبر نشي د مذهبونه نو الله په مصیبت راځي هغه چې په شرم هم نو چې دا لا څه جواب یو مده ته خبره دا جوابونه په کوم مذهب وي دلته مذهبونه شته ما خو به مذهبه نستا سره څوک بس دا دویم مذهب ته چا دي متقدم ګوره دا بل ګوره ته چا دي او دا د هغه مخکینی سوال او د رستمی سوال د دوه جواب دا چا مخکینی سوال څو د اسمون او فعل نه حرف رستمی څو جمله د دوه سوالونو په یو غشي باندې دوه کاره هغه جواب مو کا د خلک و د شوړه کېده او په دې کې وته د خلک و د شوړه کېده جواب ورکا ورته وایا جی دا خو ته چې تا د خلینو چې دال په اسم د زید د پاره وځي ورکو اسم د چا د پاره وځي د یو مفهوم د یو معنا د پاره وځي دا د معنا د کوم علمان في نفسه غير مختلف بعهد الأزل أو فعل ما دل على الجري مختلف جانبه حرف ما دل على في الجري جملة ما تضمن كلمتين بالإشكال فالجملة دي هذا هو زي تاخذ جزئيات دي ده هو بعض الشارع مفهوم معناته تنو ده مفهومي جملة ده مفهومي كل ده بار هو زي ده كده ما دل على في نفسه ده كل ده هذا صادق ده وتمام أصبح صادق ناس ده مفهوم أو مفهوم معناه مفهوم كلي ده مفهوم هذا المفهوم كلي ده بارا ولا شو
اوس اعتراض کوو پر تاسو اعتراض کړو وزن دا اللفظ لفظ د پاره چا دی اللفظ د لفظ د پاره د مفهوم د پاره مفهوم او مفهوم معنی یې نه معنی ده څه د پاره معنى معنی ده او څه شي جملة اولاد چې کوم د جملتون ځل پاره دي مفهوم مفهوم ده پاره او دغه مفهوم ده او دغه مفهوم او دغه مفهوم سره مفرد دی کنه ولې مفهوم مفرد دی ځکه د دې جز دغه پایڅه درات دی هغه مفهوم کلی سره ما تضمن کوي چې جیم په ما درات کې او بل په تضمن درات کې او بل داشته نشته ها نو څه شي مفرد ده شو دا چې د اعتراض کوو نو تاسو خراب کړئ ته نو او ته په اړه ته ترې چې د جزئیات د لپاره توځي زید جزئیات د لپاره وځي د چا لپاره وای نه مفهوم كلي ده وای ګوره چې وای په کوجی باندې اشکالونه په باندې سره جواب د دوه اشکالونه لأن ليس هنا لفظ فالإطلاق يمكن نشتري لفظ زائد لفظي بأزائد لفظ آخر طبعا لفظ لپاره هو اشتنه دلته کې څنګه تاسو ګورم چې دام د ضربت د لفظ لپاره وځوي دام د لفظ لپاره وځوي دام د لفظ لپاره وځوي دام د لفظ لپاره وځوي نه 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 دا الفاظ لپاره نه وځي چا په دې دا مفاهیم کلیو لپاره وځي چا لپاره مفاهيم خبره وایي او کنه ليش انا وزن بإزاء لفظ آخر مفرد بل بإزاء مفهوم كلي دا وزن بعض چاري مفهوم كلي دي دا غي افراد بیا دا کوم شروع دي دا غي مفاهیم کلیو سری دا زید د چا فرد دی هغه مفهوم کلی مفهوم کلی څه ما دل على ما معنى دل معنا دا مفهوم دی او دا یو فرد دا بیا راغي جزئیات دي ها ته خطا شوی چې کوم جزئیات دي جزئی دي نو مفهوم کلی هغه ته چې دا موضوع دی کینا نو موضوعونه موضوع څه دی مفهوم كلي اوري والمالك فيك كلام بهذا مفهوم كلي افراد والفرد كلفظ الاسم والفعل والجشع حرف والخبر والجمله وغيرها ده طول ده شرط بروزن لو بدي تجي الاسم والفعل والحرف يوي وكم درجه ختمت اولا او الخبر والجمله يوي كم درجه ختمت فهم فضمانه دي تطلعي الفاظ ولا تعوذ الفاظ بروزه مفاهيم او مفاهيم بروزه المفاهيم معاني شو شو نو او كم معنی شو مفرد ولا مفرد شو جزء لفظ دلالة نبي ځکه چې دا اسم کې د حمزه دا په یو شي درات کوي په ما او دا بل سین په دې ما او د دل او بل دشته ولا فارق نورنګ وینترات راځي جات راځي تاسو شو دا وځه مفاهیم کوي اجازه راځي مفاهيم زه خبره کوم ما هو لیدلی هازا چې دی کنه هازا دې کې دا جمله دا وزن د پاره د چا دی یو هازا زده د اشاره کوي هازا څه سم سراج العقل څه سراج العقل هازا نو شان نیوم دی دا دیرونه کنه هرجي اسوره دی له سوره دې تحصيل جداد ده مونږه مدرنو ما سبق نه دا کارش دی په جمعه کې اوسېږي کومه اجازه هم کارش کې په جمعه کې اوسېږي بس په هیڅ وجه شو دا د خبره زما د نوې په اړه نو نو څه دی څنګه دا مو بيجرنا مش دي من دول ده انا لا بس كارش او ده برج ما كيشو وزي ما بقول بس مهم شو كانوا بيقولوا اللي جابوا من الناس من اول ما اجمعت ما بقول سمعت هذا اسم هذا سونكي نتصل يا جماعه ها قرأ نو زي ما هذا سراج الحق هذا سمي الحق سمي الله هذا الإنسان
هذا خير الله موجود. كل ما لنا خير الله. خير الله. هذا محمود. هذا هذا منبر، هذا كتاب، هذا مكبر الصلاة، ذلك مكبر الصلاة. كان بتوصل هذا الجنة ده جزء لپاره وځي چې دې پر خنش وځي کېږي یو واضح چې کله لفظ وځي کوو دا جزئیات چې کله وځي دا جزئیات دا جزئیات دا په علم کې هغه جزئیات به وکړم چې دا د محمد چې کوم په بلنده کې دا خبرو زمکه په دې کې چې زمکه د ورېښنا وې نه نو کار نو زیات هم هزار کنه دې کار نه خبرو نه چې بسین کې ونی سیاغي ته هغه ما دا ما چې کوم دغه په علم کې وو نو څنګه چې شی چلو زکه اوسه ته معلومه کېږي بیا دا نو دا او بل مذهب دا چې دا هزار وسه په رشاله د جزئیات نه زه ما فکر خالي نه شو نو په دې په وازه نه په دې چا په وازه نه مفهوم كل مفردين مذكرين مشابهين بالبصر هذا شيء اسمه كل مفرد مفرد اسمه ومذكر اسمه مذكر مؤنث شو سوي بخاري دي مرة مرة هو كان ودي كانت بالمعنى شو خاطر هم موجود شلون عندهم هم مجرد من برم لا هنا تمروا كنا كده همدان لا همدان بس ده زي همدان مولاجان په وزستان کې مې تاسو شنو مو څه سره مو موجود هغه به دې په منبر کې نو ورته ورته نو د دې له کې او تخریب کوي وشو بیا به مجمن ته کنه جواب له راغلمو د سلام نو سلام وای انا کې مسخ وی انا او بیا ورسته چې هغه کې سره به غایب ذکر عربی کې متفق وایي نو هغه ټول به کنه چې یې ستاسو یې کوم دا عربی نه اجازه راغلی یو ما په مخه انا يعلم انا يعلم عالم هو كده لكن انا زي كانت تستمر محتاجه يعني مو نقول أنا أقول يعني بس يفهمك الخبر ده عندنا نسمع الدولة نعم هذا بعض الشيء هذا مفرد مذكر مشاهد مفاهيم شو هذا جدول مفرد مذكر أو صح مشهد بالبصر كيف شو هذا بعض الشيء هذا مفرد مذكر ويا ها مشهد بالبصر هذا فرد مشهد مفرد مذكر او مشهد شيء بالبصر نجي خلق وي چې هذا وز د پاره د چا دی د جزئیاتو دی او تا چې کوم دی اوس په مذهب راو از د پاره د چا وځه کوتا اسمون د چا د پاره وځه او خبرون د چا د پاره وځه استاد خبره خلاف ته د چا نه هغه د اسماء اشارات او مبهمات اسماء موصولات نه هغه چا د پاره وځي د جزئیات د پاره وځي د چا د پاره وځي جزئیات وکړه د چې نو چې هغه د جزئیات د پاره دي باید چې دام د چا لپاره جزئیات د اجازه ورکړه وای دې چې لا فعلیک پتا دې پټنی کار دې چې دا حکم منقوص دی نه تر مفاهیم دې تاسو دا وزن باندې مفهوم کړیو دا منقوص دی په مثال د زمایو د چا زمایل یا اسماء اشارات اسماء یو شریحه ما په ځینې کې نور په مې په آزاد ډول دا خبر په هو کې ده ووم دغه شانت دی و چې د ذکر راځي نه لا جزئیات ته کنه انتم داخل سره بوش الراجعه الى الفاظ مخصوص للمفرد الموجود فان ها اسمع ده ګورځي د دې ځل فهم د پاره دوی زګه د ځان یو څو خبره یو وزه خاصه ده موضوع نو خاصه یو خصوص د وزه یو عموم د وزه یو خصوص د موضوع دی بل عموم د موضوع څه څه دي ګوره یو سره ها خصوص الوزن او عموم الوزن
ويقبل يوصل وزعنا خصوص الموصول له أو عموم الشيء عموم الموصول له شو هيك دو ده ديك خصوص عموم دي وزن درجة أو يو خصوص عموم شا درجة دي خصوص ده وزن عبارة ده بقول جواب لازمه دا سوال زبره ده او پتور د کنه په دې سوال د جواب په پیدا بهر نه کوم جواب لا پیداوار کوم شي کنه شي جواب لا پیداوار او د سوال کې اخري دا د کنه خصوص د ول عبارت ده اور خصوص د ول عبارت ده اور د عدم مرآتیت المفهوم الكلي أو عموم دوجه عبارة عن عدم لحاظ مراتب الكلي أو عن لحاظ المرآتية المفهوم الجشع الكلي خصوصا عبارة ايش عدم لحاظ مراتب الكلي أو عموم دوجه عبارة بلحاظ المراتب بچان او خصوص د موضوع له عبارت ده واحدا بما هو واحد كون الموضوع له كثيرا بما هو كثير خصوص د موضوع له بچان عبارت ده بكون معنى موضوع له واحد بما هو واحد او شيء عموم موضوع له عبارت ده بكون موضوع له نص كثير بما هو كثير صلاة اشتكوا اول شيء ده خصوص الوزن مثل اسمع تركيب طالبان شو طالبان ما نقول شيء شو ده الدماغ زوي سوي ده خصوص الوزن خصوص الوزن عبارة ايش؟ عدم لحاظ مراتب مفهوم الكلي او عموم ده وزن لحاظ مراتب مفهوم خاصة تاسو او خصوص ده موضوع له كون ده معنى ده كون عن كون لا كون ده معنى هنا واحدا او كون ده موضوع كثير من كثير وزن دين الصدور قسمتين شو قسمه ايه اول خصوص ده وزن ده خصوص وصفات وزن خاص ده خصوص وصفات انا وزن خاص او موضوع له هم خاص ده خصوص ده موضوع له دين كما يدعى شاغم عامي قدامهم عامي صح وزعان موضوع وزع عامة أو كنت بسمك ده أول شيء ذلك وزع عام أو موضوع له عام دريم يو قبل نبرمتك وزع سو خاصة أو موضوع له سو عام وزع خاص وموضوع له عام بل وزن عام أو موضوع له والموضوع له خاص شو جزء متعرف واسمع ده قوله شو وزن خاصي موضوع له خاصي لك ازاي يبقى وزن خاصة ده بس بكي تشلاوه وزن خاصة ستوي شيء قوله ده زيت وزن بارد الذات وزيت من لكم الذات زيت يودي كبير شو ده كان ذات زيت فيك ضروري تجي انه يبقوا كل راتكم ها شو مفهوم كده كل اولو هغه مراتخو اصلي نو ذكي خد بدي خبره تاسو رسو فوقم لاول دلته راشي دي وزه خاصه لا لاول دي راشي اوري دا داخلنا نه بدي ځان فوق دي بدي پوش وزه عامل لك دقه هذا وزه صوت
موضوع له ستا چاته موضوع له خاص دی موضوع له خاص ته چې بره بقول خصوص د موضوع له كون نه خصوص د موضوع له وزن موضوع له خاص دی عبارت څه شي كون الموضوع له واحد الله واحد نو دا هزا وز د پاره د زید دغه چې هزا زوی د زید کنه سمسیر دا زید هزا ته وزن نه دا زید دی کنه دلته وزن موضوع له خاص ته شي كون الموضوع له کېدل نه موضوع له یو او د سم چې یو د یو په لحاظ وایي هزا د موضوع له څه شو خاص هو څه پکې څه ده عام دا زما مجبوري دي چې زه وضع عام شم وضع عام ته چې شته برابر شو من دوز درشه عدم لحاظ المراجعة ها من لحاظ من هو لحاظ هنا لحاظ چا ګوره اوس دا هزا چې د زید لپاره وایي یوازې په زید کې په بکر امر خایو شو کو نو تو کتنو او دغه کتاب په چې استعمالي کړه دیوار او چې استعمالي کړه هغه څومره د دې د جزئیات څومره دي ته زید له وځه کوو ته جزئیات له وځه او جزئیات لا توات ولا تصادق کوي نو دا د واضح په قدرت کې دا چې دی هل یو تورسي دا هزا چې جزئیات له وځه وي ها ته چې دا هزا د زید لپاره وځي د جزئي لپاره وځي نو وځه هو وزن له خاص شو واحد به ما واحد شو كون د معنا وزن له سو ايضا زستانه د بوسومه دا دله چې وځه کې واضح په کار د موضوع له معلوم کېږي او دا جزئیات شو کنه زید او دا جزئیات هغه په علم کې راځي شي نه انسان دی کنه یار کم کانه چې د کوینه تر واسي د زین نه التم حاضر په حاضر وته نه جهاز کانه حاضر حاضر وې کنه جدا په استعمال هو هر موجود دی او دا دا په علم کې ته ونه دا کوینه راوځي دا د شپږم غزم راوځي د دې نه څه خبره ده کانه دې خبره نه پوهیږم خبره ما ځان په خبره باندې پوهیږي ښا نو دلته دا خبره زبل کو نه منما چې په هاذا کې موضوع له خاص دی چې موضوع له خاص شي نو دا جزئیات له وځي شو او جزئیات لا تواد ولا سري تاسو سره وی چې هاذا وضع زید راځي نو زبر کې وضع عام سویما دې کار جو وضع عام څه ته برل کول وګړه لحاظ المراجعة بمفهوم الأولى زورګه دما چې څوک دا جزئیات لا تعد ولا تحصى سري او زواجه په علم کې راځي تفصیلا نو ولګي یو مفهوم کلی دی مفهوم کلی څه دی او مفهوم کلی اذا هذا کوم دی مفهوم کلی څه دی كل مفرد مذکر مشهد بالبصر چې دا مفهوم کلی لګي رسان سره چې دا مفرد مذکر مشهد بالبصر دا کلی دا چې 50 صادق دي هغه زده هذا وذکر نو وځي چا لګو زیات لګو تو څو کې میراث کو دا ولې مفهوم کړی دی علم راشي څو چې دې 50 صادق نو ته او 50 صادق چې ارزو د زمکه د من ته به شعر او باسه خو چې مفرد او مذکر دې 50 پاسه چې کوته په صادق دی صادق دی دی را پوزه کې دی را تمام شي څنګه پوزه کې را نو می تفصیله خو بیدار شو اوس شو اجمالي نم دا غره اجمالي نم کافي د واسطه لپاره چې وځه کې علم د موضوع باندې نو اې علم څنګه ځان خپلوي پر بیدار اوسه دا بس سل ځای کې دا سبق راځي دا په تهذیب کې راځي دا په خیالي کې راځي دا په سلم کې د روان دي نو زه په ځای روان دي د دې وجنه طالبان نه جاهلان دي خدا د دې زیو د وجنه د مقدمه وستلو یو کې دا ځای دا ګران نه دي ته نه نه تاسو څه څه ویل نه دا مو ته محمد بن سید په دې باندې په ګڼټو مونږ ته لګیاو ما ته دې یاد کړل چې ما ته به وره دې ما ته کاته چې کله به ما ته اندې کوته نه هم سبق وې دا دې په نه ده پوښیلا او سبق زنده ته ها دل پوښ ما یې پوښیل مو نو شروع شو چې کله به ما څه زه پوښم په څه سبق وې انا ما څه کو برته انا د سوچ مې برته ته دې څه په پچی اته دې ما زمان او کار کنه نو دې دې پوښ او زه چې پوښم نو طالبان بار راوته دغه ما طالبان ته تکرار کړ ما به دې تکرار کړ دا اوس چې سبق
نو طالبان به تاسې پوه شو ما ته وایي بس موږ خو تا ته په انتظار وو دغه مفتي صاحب نه دا مفتي صاحب پرون جوړې دا مفتي صاحب ته کنه څه شو دا مفتي صاحب نو زه مونږ وایي ما ورته شریک وو عبدالله زما استاد ژوندی دی زه راوړم ما سبق وایي بس موسیقي 30 کسان ما ته کوم څه کوي استاد باندې ټول نه ما تعالی په چا مې نومې درکړي چې کله کړی او دا چې نقل په دې دی ما تعالی او سردار دې ولې چې دا مو څه دې چې کوم دې کله کله هغه په نشته دې سم دی یا په کوم سم ما نه په چا مې دا د نور څه نه دي ټول به یو زبانو درګي مثال چې یو خبره تکو ته چې ته دا نقل کړی دا دې کومه موږ چې څومره چا لیکل کړي دا ټول موږ نه وي موږ به څنګه نه پیژنو موږ د پوهو ما ته یې وایي چې نمبر دا نه غواړم په 95 په ځای باندې خلک نه وایي ته 80 نه خلنه اما اوس دا کتاب تراوه دغه سوال کوم تا ته د بزنس تمام ماشین دی نو شیر غړي ده نو دا شیر کړی دی دا چې ځانې دا څه چې تاسو کوم ته خبرې دا د مجمع به تنه نو ما سره دا هو شو نه یاد کړی او په دې کې مې راغلی ښه ترى شيء من يجيب يتكلم زي ده ايش ده توصل ولا استرى تاخ كمال ولا بس تقولون كمان جوابنا ورا اذا استا اكسوبان نمبر شو ده نمبر ترى قراني بيجي ده كم من هو توصل مستورا وسانا نمبر وسم بقى مزاد بيجي اكسوبان نمبر ما بيجي الحمدلله يوسف ده قريب من سمعنا كل بس ما بقول خبر كل ترى درجه هنا زمان قال شو جاي يعني شو انه هذا چاله وزره جزئيات يعني الجزئيات بس انه ولا كيف جزئيات ولا تواد ولا توصل باید چې واضح ده معنا موضوع صحیح موضوع معلومه ده دا بینم کوم شو الانسان په طاقت کې واضح انسان دی نجي دا به هله وای چې څه مفهوم کلی مې راځي نو مفهوم کلی به څه کو منګه دا موضوع نو خاص ګرځول دي وزن عام ګرځول او عموم د وجه عبارت تر شا یعنی دا مفهوم کلی چې په هر چا صادق کړه نو وزن د چا لوګه انا من واحد كان او معلومه او اخوه او کلی په خپل صدق کې پر غیر متناهي شي ځنوانه کلی صادق او تاسو ته پته را تاسو په منطق به وایي صدق د کلی په خپل افراد صدق د شه دا سره على وجه الاجتماع دا انسان چې په ځای نه په صوره په صادق دی دا چې بدلن چې یو ځای به ولا فرق به کنه په یو ځای نو کلی پرې د چې په خپل تمام افراد دا مفهوم کلی له وځه کو او هغه څومره و کوم موجود او ایدل کې راکې ټول ځای نه نه دا به دې ټکی ځان پوهه په دې باندې هغه مستستړی شي او به ځان پوهه اوري اوس په شو څه مې دا وایي په دې چې پوه شي کنه په دې ځکه جاری کی کوم ځای کې هغه کې وسه سره موضوع له خاص مطلب هغه خصوص موضوع دی یو دم لاشه واحد مما واحد من زید له وځکو امر له وځکو بکر له وځکو جزئیات له وځکو نو سوال په سره راغی دا غیر متناهي دي غیر متناهي نشو کولای چې متناهي دي ولا تعد ولا تفسد سری دغه وځه څنګه دا هغه په علم کې راتلل نشي دا واضح دی نو به چې وایي مجموعي دی سره پس وته معلوم شو څنګه دا چاره وځکو مې چاره جزئیات وځکو مې چاره جزئیات ورته خو واسطه د سوق تعین ګرځوما مراد څه ډول دا مو کوم ګولته مراد کومه څنګه مراد کوم مریاد طریقه چې دا بچا صادق دی غلط وځي دا بچا نو ما تاسو څه وې عموم نو څه ته وې لحاظ د مرآتیت د چا چې د دې لحاظ دی وکي چې مفهوم کلی څه وکي مرآت وګرځي
نو ادم مفهوم کلی چې د مراد څنګه شو ځکه صدق د کلی په خپل افرادو سره هغه د کلی نه ده دا نه چې توجه کوي چې توجه د ذهن بسيطه ده نه کلی په خپل افرادو باندې د صدق سره على وجه الاجتماع نو په ټول باندې صادق شو په ګټه د په کوی کې کومه هغه په سیم کې هر څه دي کنه دا په ټول باندې صادق شو او ته دا ته عین ګرځوم چې دا په چا صادق ده حق جزئی رسو هاذا وظفهما نو وظفه کې عام شو او موضوع په کې څه شو او چې دا دې زده انا وظفه خاصه موضوع له خاص ورته زده وظفه خاصه ده لکه زید چې ذات زید هاذا نه زید ده ها یو زید ده وزن نو خصوص د وظیفه څه نه عبارت مفهوم کلی ته ضرورت شته چې مراد ودا ډېر دي خو یو ده او موضوع له ولې خاص ده موضوع له واحد نه یو نه راځي ودلته وزن خاص شو موضوع له خاص او وزن عام موضوع له عام لا هؤلاء شو لکه څو هؤلاء فچاره وزن هؤلاء څو کسان دي ډېر ته نو چې ډېر ته نو موضوع له پکې عام نشو چې ډېر له وزن شو موضوع له اوس کثیر نشو او دا موضوع کثیر دی خدا کثیر دلته دي کثیر دلته دي دا بیا جماعتونه لا تواب ولا توصل بیا به عموم د چا شو مراتب ته ممکن بیا راځي نو هؤلاء شو وزه به ما شو موضوع له بګم شو او دا وزه خاصه موضوع نه دا ما احتمالات دي موجود دي شي شتن بس چې وزه به شي خاصه موضوع له بشي ما بديش شي زي شتن دا احتمالات دي لا وجود له في شهر کنه دا شو وسوال کوي سرجامي سوال کوي ګوره ته چې وای دا کوم منقوص په امثال زمانه به اسمه اشاره کوي هغه څه شی دی چې دا چې اشاره کوي الفاظ مخصوصه وي کنه مرتب نه کوشش وته به تر شو چې تا ته چاره وځکه ها یعنی جزئیات وځکه هزار جزئیات وځکه زمين جزئیات وځکه دا نه ممکنه ده څه ولا ممكن وزن تاسو نه وي څه ویلو تاسو جزئيات لا تعد ولا تحصى څنګه ولو ځکه چې دا دوه وینا فإن الوضع فيها وإن كان عام وضع بسرعة عام ده وضع عام هم ده يسوي لحظ الابعادية ممكن لكن الموضوع له خاص موضوع له جزئي موضوع له تو ده ما بلازم جزئي هذا جزئي له وضع کوم او موضوع وضع بكذا كمان او چې وضع من عامه كان په ټولو علم راغی چې دا مفهوم کړي په چا صادق دی زه غیر وضع کوم خوشې او دا خبره چې دا وشو نو دا دغه د چې اسماء په چا وضع کوس اسم او فعل حتی چا وضع کوي به جواب مفهوم کړي وضع کوي دا دې خلاف نشو فکر چې دا ټول یو شرط دي نو علماء هم تاسو ویلي جزئيات له وضع کوي چا وضع کوي او تا اسم فعل حرف چا وضع کو مفاهیم کلیه ولا کینه نه منم لا يخفى عليك دا مضبوط اعتراض دوغو بچا باندې په دې جواب نه لا يخفى عليك په دې شته اعتراض باندې څه دی جواب نو دې جواب موږ به د بهانه وګورو یا څه شي ان تقریر جی دا ته چې کوم خبره تاو دا مذهب د متأخرین دا سره او دا پر جواب چې مونږ کړل کنه چې دا مذهب ته چاره او متقدمین ان شاء الله وځي هغه هزام چاله وځي لکه اسم چې مفهوم کړی نو هزام چاله خو بیا وایي چې مفهوم کړی وځي دا په متقدمین اعتراض نو دا هزا ته مفهوم کړی استعمال کوي جزء کې استعمال هزا ته یو جزء نه ودا ولي وذکر د مفهوم کړی له استعمال په جزئیاتو کې وایي یو ټکی وسره دوم وایي بشرط الاستعمال في الجزئيات بشرط استعمال في الجزئيات بشرط وذكوم ديرا وبدي شرط الاستعمال في الجزئيات هو ذكوم مفهوم کړی له ولي ځکه لا توحد ولا توسع کې بیا میراثیتونه د زوږ دا کار نه کوم وذكوم چاره مفهوم کړی له خو بیا استعمالون بشا کې پای کې نه خیر ده کنه او شرط به له کوم چې استعمال به کم د کلی کې نه بشرط الاستعمال چې شي نو دا مذهب چې دی دا ته چې وایي دا مذهب د متأخرینو دی او دا جواب شه مذهب د چا د متقدمین او مذهب د متقدمین په دغه اسماء اشارات کې بدل هغه څه وایي مفهوم کلی له وځي